فأحرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والبدع والهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث كما قال عليه السلام. وقال أيضا في موضع آخر: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دنن جمعی مختصر بیان در رمضان المبارک مسائل دروجی بعضی ضروری احکام و مسائل اغه څه چې پاغي باندې روزه ماتيږي مختصرا بیان د اغه کو. قرآن عظیم الشان په سورۃ البقرہ 180 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمای: تاسو خوراک سکاک کوئ تر هغه چې تاسو ته ښکاره شي چې تور تار د سپین تار نه بیل شو. یعنی مطلب تر سبا را خطو پورې تاسو خوراک سکاک کوئ. چې کله سبا داخل شو د شپې د تاریکی نه د سحر رڼای خوره شوله نو تاسو به خوراک بند کړئ. ثم اتموا الصيام الى الليل. بیا تاسو خپل روزه تر شپې پورې پوره کړئ. دې ځکه لږ وضاحت مسله درته خایم. اغدا یو سړی سحر کې پاسي د پښمنۍ کوي. پښمنۍ مسنون عمل دی. پښمنۍ کې الله ډیر برکت اچولې دی. د پښمنۍ د طعام حساب بم په قیامت کې نکېږي. دا د یو حدیث مفهوم دی. انسان سره به د هر خوراک حساب کېږي. خو هغه خوراک چې د پښمنۍ کې کوي یا روجمات کې کوي یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي د دې طعام حساب الله تعالی د سره قیامت کې نه کوي. مبارک طعام دی. بهترین طعام دی. یو سړی سحر کې پاسې د پښمنۍ کول او د ګمان دا دی چې د الله سحر نه دی داخل او د خوراک وکړو بیا ورته پته ولګېده چې سبا داخل دی نو د دا روزه ونه شوله. دا اوله مسله ده. مختصر اسانه کومه وضاحت او تشریح هر څه کې ډېرې خو زه خلاصه بیانوم.
لکه اکثر مونږ تاسو داسې ډېر کرت شوي دي په ژوند کې چې مونږ دا ګمان وي چې سبا نه دی داخل مونږ خوراک څښاک زر زر وکړو بیا پته ولګي چې خو به جمع هم شوي وي یا ځانونه هم شوي وي نو دغه وخت دا روژه به ته هم د روژهدارو غونته کې ترسره کړې خوراک څښاک به د ورځې جهران بالکل نه کې پټ مه کوه خو د دې روژې قضا به بیا ته روړي دا اوله مسله شوه دلته دویمه مسله دلته دا ده چې کله کله د مونږ استاسي په دې معاشره کې بعضې دوستان یاران درونه داسې وي چې هغې پښمنۍ په وخت باندې وکړي خو چې کله اذان شروع شي دی ورمنډه کې یو ګلاس اوبه راوالي یا د اوبو جام راوالي زر زر غس کې وي لا خو اذان نه دی ختم وي شا به زر زر وسکه ډېر داسې کوي داسې شوي دي او داسې په سلهونو کرته مونږ نه پوښتنې هم شوي دي کله چې د سحر اذان کیږي په دغه وخت څوک یو وړن وړیلی یا غټه یو وړوکی ګوټ دی یا غټه ستا په خوله کې دننه یا بهر ته به دا نه تیرې بس چې اذان شروع شو دا چې کوم ته څه کې یعنې دا خوراک څښاک دا پتا باندې منع وګرځېدلو اوس به کتی شي که دا اذان کوونکي دا اذان په خپل ټیم باندې کړی وي او تا د دې اذان سره خوراک څښاک وکړو نو ستا روژه ونه شوله او که دې اذان کوونکي دا اذان د خپل ټیم نه مخکې کړی وي سبا داخل نه وي او تا خوراک څښاک کړی دی نو ستا روژه وشوله نن سبا نقشې دي هر جومات کې دایمي نقشه موجوده وي په دې جوماتونو کې هر جومات کې تقریبا شته دی مونږ سره خپل هم پرته ده دغه دایمي نقشه کې د سحر د اذان ټیم دی چې لږ هم سړي تعلیم کړی وي په 1 2 3 ABC یا په الف ب ت باندې پوهېږي 1 2 3 باندې پوهېږي نو په هغه نقشه سړی پوهېږي څه ګران کار نه دی دغه نقشه په خپله ګوره کني د استاد نه تپوس کوه اوس تاسو د سحر د اذان په وخت په بیخي خوراک څښاک نه کوئ بعضې خلک دا چې وایي چې لا اذان نه دی ختم شا به زر کوه نو دا کمعقل دی سحر اذان هله کېږي چې سحر داخل شي نو چې سحر داخل شو اذان ختم دی که نه دی ختم او سحر داخل شو ته خوراک کې نو ستا روژه خو لاړو بو یوړه که نه نو د سحر په ټیم باندې به ګورې خوراک څښاک بالکل دغه ټیم نه کوئ دا د شریعت مسله ده که قصدن دی وکړو قصدن نو تا باندې یو شپېته روجې لازم ګرځېږي یو به قضا وروړې شپېته روجې به په کفاره د دې کې بیا ته نیسي یو شپېته روجې به ته بیا د دې یوې روجې په عوض کې نیسي هغه شپېته به مسلسل بیا نیسي او یو روجه به د هغې بیا قضا وروړي مونږ اکثریت خلک په دې معاشره کې داسې اورو داسې ګورو یې ما ډېر منع کړي دي بعضې علاقو ته مونږ لاړ شو یا بعضې پروګرامونو ته زمونږ شپه راشي د سحر د اذان په ټیم به بعضې پښتانه وروڼه رامنډه کړي اوبه بس کړي هلکه مس که وایي نه خو اذان نه دی ختم هلکه اذان ختمېدو پورې خبره نه ده یو دا دی چې د اذان په وخت پکار دی د پښمني چې کوم ټیم دی کې د نقشه کې ښودلی شوی دی د اذان نو هغې د دایمي نقشو چې دا کومې چاپ شوي دي دا لیکلي دي چې د دې نه 5 منټه 4-5 منټه مخکې روژه بندول احتیاطاً پکار دي 4-5 منټه مخکې احتیاطاً به ترې نه ته روژه بندې دا نه چې ته ودرېږې یو منټ لا خوشته دی نیم منټ خوشته دی نه داسې مه کوه 4-5 منټه مخکې به ترې نه خوراک څښاک بندې احتیاطاً دویمه خبره دلته دا ده بعضې خلک د روژې ماتي په ټیم کې احتیاط نه کوي یاره وی مونږ حدیث اورېدلی نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو په روژې ماتي کې تعجیل وکئ په روژې ماتي کې جلدي کوئ نو ټیک خبره ده دا د حدیث نه ثابته خبره ده چې په روژې ماتي کې به جلدي کې خو د دې دا مقصد نه دی چې د وخت نه مخکې به روژه ماتي دا مقصد خو نه دی که نه چې کله وخت داخل شو او نو بیا د هغې د داخلېدو نه پس به ته روژه ماتې او زمونږ د معاشري خلک تاسو څه ګورئ یو دا خپلې ګړی تاسو چیک کړي د هر چا ګړی 2-3 منټه مخکې وروستو یو دا د پاکستان د ریډیو پاکستان د معیاري وخت سره د خپلې ګړی لګي په ټیم کوي اوله خبره دا ده دویم نمبر دا دایمي نقشه ده په دې موبایل کې ځان ته څومره ساچولې دي ګندګۍ دي هر څه فضوله شیزونه دي ګیمونه دي اپسونه دي هسې فضول د هغې هغې په ځای د دایمي نقشې تصویران والی یا د دایمي نقشه ځان ته پکې واچوئ اوس د ماښام د اذان ټیم په دې نقشه کې موجود دی مونږ تاسې کالو سر په دغه نقشه د ماښام اذان هم کوو د ماښام مونځ هم کوو خو تاسو په دې روژه کې وګورئ دغه نقشه کې چې کوم ټیم ورکړی د هغې نه 2-3 منټه 4 منټه مخکې د ماښام بانګونه شروع شي ګینې تاسو وګورئ که شروع نه شو ستاسو پړې زما غاړه
او دا ټول خلک باغې روژه ماتوي. دا چې کوم څوک بانګونه وایي نو دا بانګ ویونکی دا خو مولا نه دی که نه. حدیث مبارک د فقه مسله دا ده، د شریعت مطهره مسله دا ده چې اذان به هغه سړی کوي چې دی په اوقاتو باندې عالم وي، دی وختونه پیژني، هغه سړی به بانګ وایي. نن سبا زموږ د جوماتونو کې خو ګوره هر جومات کې یو منیټر وي، یو مشروط وي، یو مشر پکې وي چې د هغه نه د جومات امام هم بیا رب نشي والی. په دې بعضې جوماتونو کې خوښه د هغه په خوښه به اذان هم کېږي، د هغه په خوښه به چې کوم دی ټیم هم بدلېږي. دي بعضې جوماتونو کې عجیبه نخرې وي. زموږ جومات کې دا شوز نشته، شکر دی. مونږ د چا مشري سوا د شریعت نه د بل چا مشري مونږ په دې جومات کې نه منو. چې د شریعت مشري کوي که هغه امید دی که مولا دی، مونږ به د هغه مشري منو چې په شریعت عمل کوي. مطلب مې د خبرې دا دی، تاسو وګورئ چې یو جومات کې اذان شروع شي که هغه په وخت وي که بې وختي، دا ټول بانګونه والا ورپسې بس په یو مخ را شروع شي. نو که هغه یو بې وخته اذان کړی دا نور ورپسې بانګ وایي. او دلته مونږ تاسو خو بیا دې ته نه ګورو چې دا په وخت دی که بې وخته دی، بس بانګ یې ویله روژه ماتوئ، نو روژې له خراب ورکو. اسې دا 15-14 غنټې انتظار زمونږ تاسو نه کېږي، او دا 2-3 منټ انتظار بیا نه کېږي. په دې 2-3 منټو ټول روژه دې برباده کړه. سوچ پکار دی زما دې خبرې ته. که ته 15 منټه وروسته ماته کړې نو ستا غاړه بنده نه شوه، خو که نیم منټ دې مخکې ماته کړه نو ستا روژه وشوه. جواب رانغی چې نیم منټ دې مخکې ماته کړه ستا روژه ونه شوله. دا دایمي چې کومه نقشه ده هغې کې چې کوم قالم دی هغه خپل قالم هغې لیکلی چې دا ټیم غروب آفتاب کېږي. د دغه قالم پسې متصل بل یو کرخه قالم جوړ کړی دی، هغه ورپسې قالم کې لیکلی چې د دې ټیم نه به 3-4 منټه بعد روژه ماتوئ، د دې ټیم نه به 3-4 منټه بعد اذان کوئ. باقي دی ورسره لیکلی دي. د مونږ لا پاتې دا چې د هغې نه 2-3 منټه وروسته اذان وکړو یا روژه ماته کړو. نه 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 نه، داسې خو د سره تصور به مونږ نشو کولی. مونږ د هغې نه 2-3 منټه مخکې لا اذان شروع شي. نو ګوره دې کې د الله نه ویریږي، د خپل روژې مه خرابوئ. هر جومات کې دایمي نقشه شته دی چې کوم سړی اذان کوي هغه دې په هغې ځان ښه پوه کړي، یو عالم سره دې کښېني، پوه سړي سره د هغې نه بعد دې پرې روژه ماتوي. اوس که ته دغسې کې ستا دا تمامې روژې بربادې وګرځېدې. مونږ د دې وجې نه زه د شهرت تږې وږې نه یم. زموږ په دې علاقو کې بعض ټیم کې دا نقشه به چا وروړله ماته به یې وښیله. مونږ سره زړې زړې نقشې پرتې د ټیمونو والا نوي هم دي را سره، مختلف مکتب فکر والا نقشې ما ځان سره جمع کړي دي، غټې دایمي نقشې یادوم. مونږ سره شته دی قسمه قسم نقشې. ما ته چا به نقشې وروړې په دې روژه کې ستا جدادي چاپ کړی، اما چې به وکتې یا به لیکلی شي فلاني جولر یا فلاني پنکې والا پکي والا یا فلاني دکاندار یا جرنل سټور والا، هغې د خپل شهرت د دکان دپاره یا د خپل کاروبار دپاره تجارت دپاره هغې چاپ کړي وي، ورلاندې خپل پته او ایډرس ورکړي وي، هغه خپل ټماټر خرڅوي، هغه خو د هغې سره کار دی. هغه غریب په نقشه څه پوهېږي. ته هغه نقشه جومات ته وروړې په هغې اذان پسې هغې اذان هم کې ته پې روژې ماتې نو روژه دې خرابېږي. د دې وجې نه اوس ما خپله ذمه دا وګڼله چې یاره د ما نه به هم تپوس کېږي، زه عالم یم. نو ما دا دایمي نقشې راواغستې، د هغې نه مونږ خپله هم یو نقشه تیاره کړې. نقشه دلته شته راوالې دلته ماته کېدې. اوس مونږ په هره روژه کې د اولې روژې نه نقشه تیاره کړو. دغه نقشه چې مونږ کومه تیاره کړه، زه دا چیلنج سره وایم چې د دایمي نقشو سره چا په دې کې ذرې برابر خطایي یا غلطي ثابته کړه نو مونږ ذموار. بس دومره درته ویلی شم چې کومې دایمي نقشې دي، پخې نقشې دي، او دا کالو سر به مونږ تاسې منځونه کوو، اذانونه پې کوو، د دغه سره که پکې چا خطایي ثابته کړه زه ذموار. دغه نقشه مونږ په خپله زمونږ زیر نظر جوړېږي، او زمونږ چې کوم نه مطلب دا دی چې مونږ یې په خپل ذموارۍ لاندې هغه نقشه جوړوو او بیا یې شایع کوو. نو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ. زما دغه مطلب دا نه چې زما نقشه والی او په هغې تاسو روژه ماتوئ. نه نه نه، زمونږ مقصد صرف دا دی چې کومې دایمي نقشې دي په هغې کې کوم ټیمونه دي، هغه ټیم د ماښام د غروب آفتاب چې کوم ټیم دی د هغې نه بعد یو کالم ورپسې بل دی، هغې کې درته وایي چې ګوره د دې غروب آفتاب د ټیم نه 3 یا 4 منټه بعد روژه ماتوئ. په رمضان کې ډېر احتیاط کوئ. دا یې باقي ده پکې په سکرین باندې لیکلي دي، په سرخۍ کې درته لیکلي دي، خو مونږ تاسو احتیاط نه کوو د سره. دا 14 غنټې ته انتظار کولی شي، 2-3 منټه نه شي کولی. دومره تاخیر فقها وایي منع دی چې ته وې ودرېږې چې نور پرېوتو چې ودرېږه ستوري ښکاره شي په اسمان کې، نو بیا به روژه ماتوم. دومره انتظار بیا منع دی، دومره بیا مکروه دی، عام حرام نه دی، مکروه دی، معمولی ګناه قدرې ده چې ته دومره تاخیر کې چې ودرېږه اسمان کې ستوري ښکاره شي بیا به روژه ماتوم، نو دا بیا ګناه ده، مکروه دی، کراهیت دی، عام کفر نه دی، حرام نه دی، روژه دې پې نه خرابېږي، روژه دې په هغې کې هم کېږي. خو که ته د خپل وخت نه نیم منټ روژه مخکې ماته کې روژه دې ونه شوله. ښه جي
دا خو د روجې ماتولو د روجې د نیولو باره کې ما دا یو څو خبرې یو مسله اوس دا ده چې آیا په دوایه استعمالولو سره کومه دوی داسې ده چې په هغې سره روژه ماتیږي او کومه دوی داسې ده چې په هغې نه ماتیږي زما د وړاندې دا فتاوه پرته ده تپوس شوی دی چې په کومه دوایه سره روژه ماتیږي او په کومې سره نه ماتیږي نو وایي چې هغه دوی چې هغې سره بدن ته فایده رسیږي انسان هغه خوري استعمالوي نو په دې باندې روژه ماتیږي دا چې انجکشن سره ماتیږي که نه په دې وخت کې علما دوه ډلې دي یو ډله د علماو داسې د یو جماعت چې هغې وی ماتیږي دویمه ډله او جماعت د علماو خپلو کې داسې دی چې هغې وی نه ماتیږي کوم چې علما د دیوبند دي د دې وخت هغې زیات تر زورونه دې طرف ته کړي دی چې یاره روژه نه ماتیږي کوم چې علما د بریل دي نو هغې سره خپل دلایل دي هغې وایي چې روژه ماتیږي هغې دغه له ډېر زور ورکړی دی مونږ تاسې به څه کوو احتیاط په دې کې دی چې مونږ تاسې د هغه شیز نه ځان وساتو چې کوم تا په شک او په شبهه کې اچوي نبي علیه السلام فرمایي حلال ښکاره دي حرام ښکاره دي د دې په درمیان کې څه کارونه دي چې خلک په شک او شبهه کې اچوي تقوا دغه دا دین دا دی پرهیزګاري دا ده چې ته د هغه امورو نه ځان وساته چې کوم تا په شک کې اچوي بعضې علما وایي ماتیږي بعضې وایي نه ماتیږي ته وایې چې یاره زه د دې په خبره باندې عمل کوم چې روژه پې نه ماتیږي بس ټیک شو خو کیدای شي که د هغه بل ملا خبره ټیک و د هغه نورو علماو چې بېشماره علما پې جمع شوي دي که د هغې خبره ټیک و روژه دې ماتېده او تا ستنو والا نو بیا آخرت دې خراب شو که خراب نه شو توجه جواب غواړم ستاسو توجه دې خوا غواړم ګوره بعضې وایي ماتیږي بعضې وایي نه ماتیږي مونږ تاسې احتیاط په دې کې دی چې ستن ونه وهلی شي که چېرته د ستن والا احتیاطاً د دغه روژې قضا وروړه کلم رمضان تیر شو اوس تا د ډېره ایمرجنسي وه او د ستن نه بغیر ستا درد یا تکلیف نه ختمېدو تا برداشت نه شو کولی د برداشت نه د خبره بهر وه نو بیا یې ووهه ودې والا خو د دې روژې به بیا قضا وروړي او که چېرته برداشت دې کولی شو ضبط دې کولی شو نو څه ضرورت دی چې ستنه وهي ماښام روژې ماتې نه بعد ورشه ووهه د اختلاف د علماو نه به وځي که نه په دې کې اکثریت خلک داسې دي چې هغې وي مړه ماته ډاکټر وایي چې ستنې سره روژه نه ماتیږي نو ډاکټر به د خپلې ډاکټرۍ د مسلې سره کار لري هغه د شریعت د مسلې سره سویمه ده هغه به د خپلې 2 روپو فیس دپاره او د خپلې ستنې د پیسو دپاره درته وایي چې نه ماتیږي هغه مفتي صاحب نه دی هغه ډاکټر صاحب دی که نه نو ډاکټر د شریعت په مسله څه پوهېږي چې ډاکټر صاحب وایي چې نه ماتیږي نو ماله ستنو واله ډاکټر صاحب وایي چې نه ماتیږي نو ماته ډریپ وخېجولو دا خو عجیبه خبره ده زمونږ شریعت مطهره مونږ ته دومره پورې وایي چې یو روژهدار د روژې په حالت کې استنجا کوي نو دی به د خپل بدن ډېر نه سستی او دی به ډېر کولو نه کینی ځکه د دې وجې نه چې هسې نه د استنجا په لاره بدن ته اوبه داخلي نه شي دې سره روژه خراب او فاسده نه شي سوچ پکار دی په مسله پوه شوئ جواب رانغی هسې چې د استنجا په لاره باندې لږې اوبه هم داخلي شي هغې سره د روژې ته نقصان رسېږي نو چې د انجکشن په لاره دا ډک انجکشن پکې ورتش کړي ستا څه خیال دی ډېر احتیاط وکئ دا چې څوک درته وایي نه ماتېږي د هغې نه هم ځان وساتئ چې دا څوک درته وایي ماتېږي د دې په خبره کې لږ احتیاط شته دی وزن پکې شته نو چې وزن پکې شته احتیاط پکې دی موږ له پکار دا دی چې په هغه مسله عمل وکړو چې کوم کې احتیاط دی که نه زمونږ د امام صاحب رایه دا ده چې په کومه مسله کې احتیاط ډېر وي زمونږ مذهب دغه دی بس مونږ په هغې باندې احناف عمل کوو دې نه علاوه فقهای کرام لیکي چې یو انسان دی په غوږ کې دوایي واچوي په غوږ کې څاڅکي واچول دوایي واچول آیا دې سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي نو او که چېرته د دغه دوایه اثر دماغو ته رسېدو د دغه دوایه اثر دماغو ته رسېدو نو فقها وایي روژه پې ماته ده غوږ کې به دوایي نه اچوي هغې سره روژه ماتیږي پوزه کې یو سړی دوایي واچوي یا په سترګه کې دوایي واچوي سترګه کې نو فقهای کرام فرمایي د سترګې دوایه اچولو سره روژه نه ماتیږي سترګې کې دوایي واچي اگر که د دې دوایه خوند یا د دې دوایه هغه رنګ یا بوی په دې خوله کې د تعلق کې محسوس هم شوي د هغې سره روژه نه ماتیږي دا د شریعت مسله ده فقهاو ذکر کړې ده دې سره روژه نه ماتیږي دا رنګ چې کوم دی یو سړی په پوزه کې دوایي واچي او د هغې خوند هلکې ظاهر شو یا د هغې اثر دماغو ته لاړو یا د هغې اثر ګېډې او معدې ته لاړې وي دې سره روژه ماتیږي نو لہذا پوزه کې به دوایي نه اچوئ غوږ کې به دوایي نه اچوئ د روژې په حالت کې سترګې کې هم چې ډېر ضرورت دی نه وي نو مه اچوه که ډېر ضرورت دی راغی عذر راغی نو اچولی شي
سترګه کې رانجه اچول بالکل جایز دی د روجې په حالت کې سنت طریقه ده. د شوشه دپاره به نه اچې په نیت د سنتو یې واچوه. که د شوشه دپاره اچې بغیر د روجې نه دا مکروه دي بیا د ګناه ده پکې چې د شوشه دپاره اچې. که په نیت د سنتیت باندې اچې نو د 100 شهیدانو اجر او ثواب درته په الله تعالی در نصیب ګرځوي. بهتره خبره ده واچوه. سترګه کې رانجه دی واچول د دې رانجو هغه توروالی ته توکاڼې توکي او حلقه دی راغې توکاڼو کې محسوس شوم دیم روژه نه ماتېږي. دومره پورې فقها لیکي. دغه رنګ چې کوم دی بله مسله یو سړی دی د روژې په حالت کې دی دوایي بوی کوي. د دې دوایي په بوی باندې آیا روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ دا هم یو اهمه مسله ده. بعض ټایم کې ضرورت راځي. فقهاو ذکر کړې ده. فقهای کرام فرمایي چې کومې دوایي بوی کولو سره انسان ته مطلب بدن ته سکون ملاویږي یا انسان ته صحت ملاویږي دغه دوایي بوی کولو باندې روژه نه ماتېږي. که ته دوایي بوی کې که عطر بوی کې که مشک بوی کې دې سره روژه نه ماتېږي چې د هغه دوایي ذرات ستا دماغو ته نه ځي نو نه ماتېږي. په ستره بوی دی وږمه ده بوی نه نه راغو نو په بوی کولو باندې روژه نه ماتېږي. عطر بوی کول ګل بوی کول دوایي بوی کول په دې سره روژه نه ماتېږي. دا لاندې ساتئ. که بدبویي ده که خوشبویي ده د هغې په بوی اغوستلو باندې روژه نه ماتېږي. بس لنډه ده. عطر هر څومره ته لګولی شي په روژه کې که د شوشه دپاره لګې د فخر دپاره لګې ګناه ده. که د دې دپاره لګې چې عطر لګول سنت عمل دی او زما د محبوب علیه السلام ډېر زیات خوښ عمل مبارک فرمایي عطر لګول ما ته په دنیا کې ډېر خوښترین او محبوب ترین عمل دی. ته عطر لګې په نیت د سنتو یې لګې نو تا دپاره امید شته چې الله تعالی په دین د 100 شهیدانو اجر او ثواب تعالی درکړي. عطر لګوه. عطر لګولو کې ممانعت نشته دی شرعاً. دا څه منع نشته. ها بعضې ټایم کې بعضې سړی داسې وي چې هغه د دمې مریض وي سابندي پې راځي دمه راځي ورته په عربی کې ورته ضیق النفس ویلی شي دمې مرض ته. یو سړی دی د هغه سابندي ده دمې مرض دی هغه ته هغه سپری وي خوله کې بیا دی هغه خو چس والا ورکي خولې ته دوه څه ورته ویلی شي هغې ته انهیلر ورته وایي که څه ورته وایي دغه انهیلر دوایي آیا دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي دا د شریعت مسله ده چې او دې سره روژه ماتېږي. کله چې یو سړی په دې حالت د روژې کې دغه خوله کې دا سپری کې د چا چې سابندي وي یا دمې مرض وي دې په دې سره نو بیا د روژه ماته ده په دې باندې د روژې په حالت کې به دا نه کړي. البته چې تا د تکلیف زیات دی ډېر تکلیف و د برداشت نه بهر و نو بیا روژه مه نیسه. که برداشت دې لرلی شو نو فقها فرمایي روژه به نیسي. روژه واپس ورځم دا تپوس زما د ورور نه چا کړی هغه ورته د ځانه جواب ورکړی بیا ورته ما ویل د ځانه چاله جوابونه مه ورکوه مونږ نه تپوس کوو نو بیا جواب ورکوه. ده ورته ځانه ویلي مو چې دا ورته زما ما د شاه صاحب نه تپوس وکړو هغه دا مسله راته ښودلې ده. ویل د ځانه چاله جواب مه ورکوه فتوې مه ورکوه. څنګه د ځانه فتوه جاري کړي دا خو عظیمه ګناه ده. نو ګوره د شریعت مسله دا ده که یو سړی ضبط کولی شي برداشت کولی شي دی د سا مریض دی دمې مریض دی نو دی به دا برداشت کوي دی به بیا هم روژه نیسي سپری به نه کړي خوله کې. خو که چېرته ستا د برداشت نه خبره بهر وه او تا برداشت نشو کولی نو شریعت مسله دا ده چې بیا روژه مه نیسه. بیا روژه اخره د دې روژې به بیا ته قضا روړي. قضا به هله روړي چې کله ته مطلب د رمضان تیر شو مسلسل نشي نوي په کومو ورځو کې ستا صحت ښه وي بیا که ټولې مسلسل نشي نوي یو روژه نیسه د دې روژو به بیا قضا روړي. دغه بله مسله شوه. دغه رنګ چې کوم دی بله مسله دا ده د روژې په حالت کې مسواک کول یا ټوټپیس کول یا د روژې په حالت کې غړغړې کول دا څه حکم لري؟ نو د روژې په حالت کې مسواک استعمالول بالکل جایز دي هغې کې هېڅ ممانعت نشته. د روژې په حالت کې بعضې خلک داسې چې هغې مسواک هم نه استعمالوي روژه ماتېږي ورسره نه 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 په مسواک استعمالولو بالکل روژه نه ماتېږي. مسواک استعمالوه خو احتیاط دا لږ وکړه چې د مسواک کوم ډکي ماتېږي چا د نه تیر نشي او واپس کوه د خولې نه غورځوی ټیک شو. دویمه خبره ورسره دا ده د روژې په حالت کې غړغړې کول څنګه دي دا منع دي. غړغړې به نه کې مزمزه په روژه کې توجه غواړم دا خبره همه ده. ما ته دا مسله ډېر د ځوانان راشي دا تپوس رانه ډېر کوي پټ پټ رانه کوي شرمېږي. استاد جي والله سهار پاسېدم را باندې غسل فرض اوس لام به منپوزه کې به وباچوم او که نه باچوم غړغړې به کوم او که نه به کوم دا تپوس د هلکان ډېر کوي په دې ځان پوه کې شرع کې شرم نشته. تا باندې غسل فرض دی سهار را پاسېدي بهتره دا ده چې ته د پښمني نه دا مطلب د سهار داخلېدو نه وړاندې غسل وکړه که نه
ته د پښمنۍ ټیم نه بعد او د شوی او تر پاسې دی پتا غسل فرض دی یا بعضی ناراسته داسې وي چې د شپې بیبي سره هم بستری کړي وي بیا سهار د ناوخته ټیم پاسې بیا غسل کوي که چا د شپې هم بستری کړي وي د هغې نه بعد د پښمنۍ وکړي بیا ناوخته غسل کوي جایز دي خو بهتره دا ده چې دی به د پښمنۍ په ټیم باندې سبا د اخرتونه وړاندې غسل دی وکړي د خوراک ساک نه دی وړاندې غسل وکړي دومره انتظار دی نه کوي تاخیر دی پکې ډېر نه کوي خو که چېرته یو سړی د خوبه پاسېدو دته غسل اوس فرض شوی دی دی په دې خوله کې وباچي که نه باچي پوزه کې او بالکل باچي ته په اودس کې پوزه کې وباچي هغې سره ستا روژه ماتېږي اودس کې خوله کې وباچي هغې سره ستا روژه ماتېږي نه ماتېږي که نه دکه رنګ پوزه کې مو به واچوه خو خېشوم ته مه رسوه ډېرې پورته مه راکاږه چې دننه لاړې نه شي البته پوزه دننه لونده که ګوته هم پکې وه پوزه کې اوبه واچوه پوزه دې لونده که خو هغه ډېر حد لی مت رخوه چې پورته اوبه لاړې شي او تېرې کړي لاندې یا داسې چې مطلب دا ګوته پکې وه پوزه دې لونده که بس خیر دی لکه څنګه اودس کې یې خو دا پوزه دننه لونده که او دغه رنګ خوله کې اوبه واچوه خو غړغړې مه کوه بس خوله کې اوبه واچوه لکه څنګه اودس کې چې درې کرت بس دغه کافي دی غسل کې درې فرض دي خوله کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول ټول بدن وینځل چې یو ځای پکې وچ پاتې نه شي دغه درې فرض د غسل دي نو مطلب دا دی چې په خوله کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول دې سره روژه نه ماتېږي اوس دا مسله چې غړغړې کول که چا غړغړې وکړي فقها وایي او د هغه لوندوالی لاندې لاړه د ده روژه ماته ده کله کله سړی بیا محسوسوي پوهېږي پې غړغړې دې وکړي هغه لوندوالي باندې پوهېږي لاندې لاړو نو بیا د روژه ماته ده د روژې په حالت کې ټوټپیس استعمالول څنګه دي شرعا منع دی فقها فرمایي چې ټوټپیس دا مه استعمالوه دا د وروستو زمانې ایجاد دی دا مه استعمالوه دې سره روژه مکروهېږي که د دې ټوټپیس د زګ دا ذایقه دې لاندې لاړه خامخا ذایقه ځي نو هم دې روژه ماتېږي نو د روژې په حالت کې ټوټپیس مې استعمالوه البته مسخوتن د خوراک څښه کوکو تراونه لاړې ښه په ارام ټوټپیس وکړه خوله پاکه کړه یا ته پښمنۍ دی وکړو پښمنۍ نه فارغ شوې له 20 منټه بعد راشه د اذان کېدو نه له 7 منټه په وخت 20 منټه مخکې راشه خوله پاکه کړه ټوټپیس وکړه مونږ یې خپله هم کوو پښمنۍ وکړو پښمنۍ نه فارغ شو بیا د هغې نه بعد ښه ټوټپیس وکړو خوله پاکه کړو د هغې نه بعد چې کنې بیا سهار مونځ چې کله هم کوو بیا ورته مسواک استعمال ماسپښین مونځ کوو مسواک اوس نه مسواک استعمال کوو په نیت د سنتیت باندې نبي علیه السلام مبارک به مسواک ډېر تاکید کولو ډېر زیات به استعمالولو د مسواک په استعمال او یا فایدې دي ادنا فایده پکې دا ده چې کله یو مسلمان مړ کېږي او د مسواک استعمالي د دې زنکدن په وخت کې به الله کلمه د شهادت نصیب وګرځولی کی انسان مسواک استعمالوه په مسواک نه ماتېږي ښه دا بله مسله شوه ټوټپیس باندې استعمالې غړغړې به پکې نه کړي مسواک استعمالولی شي غسل کې په اودس کې خوله وینځلی شي ها البته دلته یو مسله فقها بله ذکر کوي هغه مسله دا ده بعضې خلک داسې وي چې دې توکاڼې را جمع کړي خوله کې توکاڼې نیولې وي ډېرې ډېرې جمع کړي بیا تېری یې دا څنګه دي نو دا مکروه دي دا خپلې توکاڼې چې ډېرې را جمع کړي په یو خوله را جمع کړي بیا تېرې د دې نه شرعاً منع راغلی داسې مه کوه کراهیت لري روژه پرې نه ماتېږي خو مکروهوالی لري کراهیت لري دا مه کوه د خپلې خولې د لاړو نه علاوه د بل چا لاړې تېرول څنګه دي بالکل پرې روژه ماتېږي کا ستا د بیبي لاړه ده کا د بچي لاړه ده او کا د بل چا د یو نیک انسان لاړه ده دا به نه تېرې ده روژې په حالت کې دې سره روژه ماتېږي دا یاد ساتئ ښه جي بله مسله د شریعت د روژې متعلق هغه دا ده د روژې په حالت کې د شریعت مسله ده دې کې ګورې شرم نشته دی ښه د روژې په حالت کې یو واده کړی سړی د خپلې بیبي بدن ته لاس وړي معانقه کوي یو مصافحه د لاس ملاول یو معانقه د غاړې ملاول ته ویلی شي د خپلې بیبي سره لګیالی فارسیوانو ته بغلګیر وایي یا د بوسه اخلي کسنګ کوي دا څنګه دي روژه ماتېږي که نه ماتېږي دې باره کې دا مسله و دا واده کړي مشران کشران دي په غور ووري نبي علیه السلام مبارک ته یو کس راغی هغه ته وایي چې د روژې په حالت کې زه دغه عمل کولی شم ښکلول یا بدن ټچ کول لاس وړل مبارک ورته وایي یا کولی شي یو شیبه بعد بل صحابي راغی هغه مبارک هم غلی غونته کې د مبارک نه تپوس وکړو قربان زه واده کړی ما داسې کولی شم مبارک ورته وایي نه دا نشي کولی صحابه ورته وایي چې قربان تاسو هغه ته وایي چې کولی شي ده ته وایي چې نشي کولی وایي او که نه دا ځوان دی دا لک دی او دې په ځان بیا برداشت نشي لرلی او هغه سپینګیری دی هغه بیا ضبط کولی شي ټونګه ټانګه واچي خو خامخا ضبط خو کولی شي د هغه شهوات غالب نه وي او د ځوانانو شهوات خو غالب وي دي خو بیا کنټرول نشي کولی نو خامخا ته نه بیا خطایي کېږي نو د ځوانانو دپاره نه ده پکار دا د شریعت مسله ده نه دی کوي ځکه چې هغې نه بیا کنټرول نه کېږي
نو خامخا به ترې نه مخکې لاړ شي بیا به کیسه خرابوي او هر چې سپین ګیري دی نو که هغه وکړي نو د هغه غریب خواص هم د بانګو پرېوتی دی کوزو ته اوس ناستې کوزې به ډکوي هغه غریب خو بیا د دې نه دی که نه نو مطلب مې د خبرې دا دی چې بیا هم شریعت مسله دغه شوه چې مطلب فقه مسله دا ده که چا د روجې په حالت کې دغه وکړه یا د بیبي سره یو کټ کې یو بستر باندې سم لاسته نو روجه نه ماتیږي دا یاد ساتئ بدن ته لاس وړو نه ماتیږي ښکلول یې وکړه نه ماتیږي خو ځوانانو دپاره شریعت دا اجازت نه ورکوي ځوان د کنارې کشي وکړي احتیاط د ځوانان پکې ډېر وکړي دغه مسله د شریعت شوه موږ خلک پټې پوښتنې کوي د شریعت په مسلو کې شرم نه دی پکار کتابونه د دې مسلو نه ډک پراته دي چې موږ یې داسې محضر کې نه بیانو ډېر پکې داسې دي چې هغوی نه دا کار شل ځل شوی دی او بیا د شریعت د شرم نه تپوس نشي کولی د شرم نه تپوس نشي کولی نو آخرت ځان نه وبیللو هغه دینداري لاړه تباه شوله غاړه بند پاتې شوله د دې وجې نه علما به په کنایاتو کې داسې الفاظو باندې چې هغه ډېر صریح نه وي باید چې بیان یې کړي خلک به پوهه کړي په داسې مسلو باندې دغه رنګ چې کوم دی په نسوارو اچولو باندې روجه ماتیږي که نه ماتیږي نو او ماتیږي نسواریانو دا څومره نسواریان ناست دي په کلوغ وګورئ د نسوار په اچولو باندې روجه خرابیږي ماتیږي پې د سګرټ په څکلو باندې روجه ماتیږي که نه ماتیږي او بالکل ماتیږي د چیلم په څکلو باندې روجه ماتیږي لوګېږي د سګرټ په څکلو باندې روجه ماتیږي لوګېږي د نسوارو په اچولو باندې روجه ماتیږي دا یاد ساتئ بعضې نسواریان داسې موږ ته فلاني ځای کې چا ویل چې نه ماتیږي پې نو بس زه وایم چې الله دې مل شه نو د خپلو نسوارو دپاره د جواز فتوې مه لټوه ستا دا نسوار کم د ثواب کار دی دا نسوار اچول دې د شریعت نه خلاف دي ګناه ده لا پاتې اچولو روجه نه ماتېدل نو په نسوار اچولو باندې روجه ماتیږي دا د شریعت مسله ده نسوار به نه اچوئ الله هم د نسوارو نه په دې روجه کې خلاص وګرځولی دا څوک چې الله دې د دې روجې په خاطر دې نه خلاص فایده پکې څه ده خولې نه اسخا بوی خیږي آخرت به بربادیږي او دا وی روشن دماغ دي بعضې عجیبه عجیبه خبرې کوي دا نسوار یادي الله هم د دې نسوارو دغه مخلاص کړه فایده پکې څه ده چا چې دا نسوار راویستي دي هغه دې الله تعالی بس زه به نور څه نه وایم خو الله دې ورسره پوه شي د مسلمانانو طبعي ده خطا رنګ د روجې په حالت کې یو سړی په اوبو کې تلو کې یا په سیند کې یا په نیر کې غوپه وهلی شي که نه شي وهلی دا مسله د شریعت ده د روجې په حالت کې لمبا کولی شي که نه بالکل کولی شي د هغې نه علاوه ته غوپه وهلی شي سر مکمل ډوبولی شي او بالکل ډوبولی شي د روجې په حالت کې اوبو کې غوپه وهل دا شرعاً جایز دی په دې کې څه ګناه نشته دی بالکل جایز دی پکې دې کې څه ممانعت نشته دی دې نه علاوه مسلې ډېرې دي د روجې متعلق زموږ ټیم پوره شوی دی انشاءالله بلې جمعې هم کوشش کوم چې مسایل بیان کړو فضایل زمان وړاندې مولانا صاحب بیان کړ په ښکلي انداز باندې تېره جمعه ما خپل هم بیان کړي هغه هم بیان کړي په دې جمعه بیا هغه بیان کړه روانو جمعې هم کوشش کوو چې په د شریعت کوم مسایل دي د روجې متعلق انشاءالله هغه بیان کړو که تاسو کې هم د چا پوښتنه کولی شئ بیا انشاءالله العزیز یا موږ ته په چټ باندې ولیکئ بلې جمعې به د هغې جواب درته خامخا میلاویږي دا چند مسایل مې د روجې متعلق بیان کړه الله دې په خپل عالي جناب کې قبول کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله